کله چې د ګفټونو خبره راشي، د روپو خبره راشي او د انعامونو خبره راشي کنه، د مونږ پښتانه پسې ځان وژنو او جاړو پسې هم توبه خدای پاک قسمه قسم کارونه په هغې پسې کوو. د مولي صاحب روژه را روانه ده، د روژې په باره کې 3 عمله خو ولې دي که نه 3، او چې دا تاسو کله کوئ که نه تاسو له به الله پاک بخښنه درکوي، اجر به له دې درکوي. مړه چې الله پاک ته له اجر درکوي که نه نو انسان څه شی دی یاره. دا را سره واره نن زه ګورم چې کم کسان په دې مسله باندې ځان پوه کوي او دا عمل ورته میلاویږي. مولي صاحب د بیان را سره واورئ. جره روانه ده، دا ویډیو به شیر کوئ، ډیوټ ورسره وکئ. که په دې خبرو باندې چا عمل روژه کې وکړو تاسو به خبر نه او الله به پوره اجر درکوي. ښه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په روژه کې 4 کارونه ډېر کوئ، ډېر. او په دې کې دا 2 عملونه نه دي، 2 عملونه 2 کارونه دا الله ته ډېر خوښ دي. ښه زه تاسو ته بیا وایم دا ویډیو سره شیر کړئ، په وټساپ کې شیر کړئ، ډیوټ ورسره وکړئ، خپلو پیجونو له ورکړئ، خپل حق ادا کړئ. ګوره مونږ به خبر هم نه یو دا خلک به دا عملونه کوي، زما او ستا به پوره ایسئ. ګورئ ښه لا اولنی څه دی؟ لا اله الا الله، د دې ذکر پکې ډېر کوه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. او کوم چې هغه علماو تسبیحات مقرر کړي دي 70000 پیرې، دغه پکې بیا ډېر وایي. 70000 پیرې خطه ختمونه پکې ځان له وکړئ، په سلام محمد رسول الله وایي، خو لا اله الا الله پکې ډېر وایي. دویم پکې څه دی؟ استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. کو چلا دا نو ورځي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مړه د ورځې پکې څومره ډېر ویلی شی وایي. پوه شوې؟ دریم پکې څه دی؟ د جهنم نه پناه غوښتل. الله اکبر کبیره. هر ټیم کو چاله په عربۍ کې دعاګانې نه ورځي که نه، په پښتو کې وایي ای الله موږ د جهنم د اور نه بچ کړي، ای الله موږ د جهنم د اور نه بچ کړي. هر ټیم د جهنم د اور نه څه پناه غوښتل. او څلورم څه دی؟ د جنت غوښتل د الله نه. هر ټیم وایي ای الله مال جنت راکړي.